شمایل کبرا کې شته کم سړی چې ډېر مرګ یادوي چې زه خو به یو ورځ مرمه قبر کې به یم الله رب العزت ما میزان ته حساب کتاب ته مخې ته ودرئ د هر عمل محاسبه به کېږي چې دا حالات ځان ته بار بار یادوي وی الله رب العزت په دنیا کې 3 قسمه انعامات په دل ورکوي اولنې دا چې د ته به زر د توبې توفیق نصیب کېږي هر قسمه ګناه د نه وشوه فورا به توبه وباسي او دا ډېر لوی نعمت دی دویم په لږ غونتې مال به هم دته قناعت او صبر نصیب شي قناعت وی په لږ څیز باندې صبر کولو ته که هر څونه دته میلاویږي دا به ډېر خوشحاله شکر الحمدلله دریم په عباداتو کې به دته یو قسم لطف مزه محسوسیږي چې زه د خپل رب سره لګیم مناجات کوم دعاګانو کې به خوند محسوسیږي اوښکې تویولو کې به دته خوند محسوسیږي عباداتو کې به شایستګي پیدا شي او څوک چې مرګ نه یادوي زمونږ په شان وي نو ده باندې 3 قسمه عذابونه الله مسلط کړي نمبر 1 دنه د توبې توفیق واغستلی شي چې مرګ نه یادوي د خدا ګمان یې چې زه به غونډ عمر ژوندی یم او د زړه د خواهشاتو مطابق چلیږي نو اولنی عذاب دا چې د توبې توفیق په دته نه ملاویږي دویم عذاب دا چې په خپل آمدنۍ به دا ناشکرئ کلکونه کروڑونه هم ګټي دا به ناشکرئ او کموالی به محسوسئ بې برکته به او دریم دا چې په عباداتو کې به انتهایی سست شي هموس ټایم شي او به کما وروسته به لاړ شمه لا خو ټایم شته حج به فرض وي او به کم بل کال به وکما یعنی په عباداتو کې به دا د سستۍ شکار شي دا د مرګ د نه یادولو هغه نقصانات دي اوس مونږ او تاسو صاحب عقل یو لږ د عقل په بنیاد سوچو کو چې مونږ ته په عباداتو کې خوند محسوسیږي او کو تنګیږي مسجد ته چې راشو کو معمولی غونته خبره اوږده شي یا جمع لګه اوږده شي نو امام صاحب راګیر کړي په مسجد کې ناسته خوند نه راکوي حالانکه مؤمن بنده به په مسجد کې داسې خوشحاله وي لکه مې چې په اوبو کې خوشحاله وي نن زمونږ په زړه داسې شوی دی چې په مسجد کې تنګیږو تلاوت چې 15 منټه تلاوت وکړو تنګ شوي یو ستړي شوي یو معلومیږي دا چې د مرګ هغه تذکرې ختمې دي د صحابو په خوله باندې به هر ټایم د مرګ تذکرې وي د شهادت اوږي هر وخت جنگ ته تیار جهاد ته تیار د الله د دین را لېږلې شوی دعوت ورکولو ته تیار د هغې لپاره جان مال اولاد پیش کولو ته تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې تربیت وکړه صحابو چې هر وخت د هغوی توجه په آخرت باندې وه په دنیا باندې نه وه او د هغې مونږ بالکل برعکس یو هر وخت توجه په دنیا باندې ده په آخرت باندې نشته نو ځکه د ذلت شکار شو مسلمان ځکه ارزه کې خوار شو